أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق الولد على الوالد ثلاثة. دوستان عزیز، مختلف موضوعات متعلقی فرامین د ائمه علیهم السلام مترسیدلی دی انشاءالله کشر الله مدد کوي. مختلف موضوعات باندې به فرامین د اهل بیت علیهم السلام تاسو خدمت کې عرض کوو. خیال به وساتئ نن سے مو ذکر کوونه دی هغه د حقوقو په متعلق دی. الله رب العالمین بندگانو منځ کې حقوق مقرر کړي دي. پلار و زوی منځ حقوق دي، ښځې و میړه منځ حقوق دي، همسایه و منځ کې حقوق دي، معاشرې کې و بل سره رفتار کوونې حقوق دي. زه نن صرف دوه روایات د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دوستانو خدمت کې عرض کوم. اول روایات دا دی چې حضرت یې چې حق الولد علی الوالد، اولاد حق په پلار باندې ثلاثه هغه درې حق لري اولاد په پلار باندې. اول حق دا دی ان یحسن اسمه، چې هغه خپل زوی باندې و خپل لور باندې ښه نما کېږدوي، هغه نما کېږدوي چې هغه اهل بیتو سره تعلق لري. البته فقه بابو کې یا نورو کتابو کې موده شوینه کسو ټولو نه بهترینه نما هغه دی چې هغه لفظ الله طرف ته اضافه شوی وي، لکه عبدالله، ذبیح الله، کلیم الله. البته که بیا دا نه وي نو بیا پکار دا دی چې د اهل بیت علیهم السلام کور نه نمیار واخلي. اول حق دا دی. و دویم حق وان یتعلمه، حق دی ایزوی ایلور په پلار باندې چې هغه خپلو بچیو ته تعلیم ورکړي. البته اوس تعلیم په متعلق کې به زه یوه ګیله به دا وکړم، زه دا نه یم چې تاسې کالج یونیورسټۍ ورباندې مایه. دا صرف دوره عرض کوم چې په کار دا دی چې تعلیمات اسلام طرف ته هم پلار لغونکې اهمیت ورکړي. مو ننداره کوو اندالته کورمې کې چې د انګلیش ټوشن کوي، هغه باندې 2-2.5-3 روپۍ میاشته ورکوي. خو که قرآن ټوشن دپاره چوک ورته مقرر کړلی شي بیا فی کاسه 60 روپۍ ورباندې ستام وي. دا دویم حق دی د اولاد. و دریم حق وان یزوجه، هغه ته تزویج وکړي، ویلې چې هغه ګناهانو نه بچ کړي. ویلې چې زوی دی یا لور دی هغه څه ځوانۍ ته ورسېدو نه هغه شهواتو کې عروج ته رسېدلي وي. دې وجې نه د هغه خاموش کولو دپاره پلار باندې فرض دی چې هم زوی دپاره فکر وکړي او هم لور دپاره فکر وکړي. و دویم روایت هغه یا رسول الله نه ناقل شوی دی. انه ناظر الی بعض الاطفال، رسول الله ځنو بچیو ته وړکو ته ننداره وکړه. فقال، حضرت ویله ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای وی
د آخر زمانې اولاد پلارانو ته د آخر زمانې پلارانو ته وایي وي فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین هغه چا ورته ویله چې یا حضرت هغو پلارانو ته یایې چې هغو پلارانو ته وایي وي چې هغه مشرکان وي حضرت ورته ویله فقال لا حضرت ورته ویله چې نه هغوی نه د نه یم لا من آبائهم بلکې من آبائهم المؤمنین زه د وای ټکې اخ شاته استعمالوم ای خاطرې ټکې د اخ شاته استعمالوم چې هغه د هغوی مؤمنان پلران دي هغه چوک دي لا يعلمونهم شیئا من الفرائض چې هغه خپلو بچیو ته هېڅ تعلیم د فرایضو نه ورکوي نه د لمانځه نه د روژې نه د نورو عباداتو و نه معاشرتي مسایل و نه مذهبي مسایل و نه انفرادي مسایل دغو شیو و اذا تعلموا اولادهم منعوهم دینه زیاته خبره دا دی چې زوی به لګیا وي هغه به شوقي چې زه دیني سبق وایم هغه به شوقي چې زه یو نور سبق وایم خو هغه پلار ورته یایي چې نه ماته مهم دا دی چې پیسې وګټي هغه نه لاړ شه عربو ته څه پیسې ارته زر وګټي ورضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا خپل اولاد نه هغه تعلیم باندې د فرایضو نه رضي کېږي چې هغه یې په خپله کوي خو هغه باندې ته نه رضي کېږي څه چې ته معمولي غونته کې شای دنیا ګاټه ورته راوړي فانا منهم بریء حضرت یایي چې زه دغو کسانو نه دغو پلرانو نه بری یم وهم مني براء و هغه ما نه بری دي یعنی نه هغه ما سره دي و نه زه هغوی سره یم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته